Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, today our topic of discussion is human digestive system enzyme. Student نن موږ دا ډیسکس کوو چې په human digestive system کې کوم enzyme دي او د هغه enzyme هغه functions دي. نو اول خو موږ دا کوشش کوو چې enzyme وایي څه ته ان شاء الله دا بیا په enzyme chapter کې ډیسکس کوو چې د enzyme څه دي. These are biocatalysts. These are the biocatalysts which speed up biochemical reaction in organism. چې څومره enzyme دی هغه as a biocatalyst کار کوي، هغه activation energy کموي او هغه په substrate باندې action شو کوي. په څه باندې enzyme چې په کوم شي باندې action شو کوي نو ته موږ څه وایو substrate، او دا substrate هغه څه ته convert کوي، څو هغه convert کوي هغه product ته convert کوي. ان شاء الله د دې ډیټیل به بیا موږ د enzyme چې کوم چپټر دی پای کې به ډسکس کوم. دلته موږ لیکلي چې enzyme in oral cavity, enzyme in stomach and enzyme in small intestine. ځکه چې there are three sites of digestion. The first one is oral cavity, the second one is the stomach, the third one is digestion on small intestine. اوس موږ ډسکس کوو چې په دې oral cavity کې په خوله کې په بای کې کوم enzyme دي. دغه ځان سره نوٹ کړئ lingual lipase. But the enzyme it is secreted from the bottom of tongue. The tongue chekam bottom the lower portion da yana secrete kai or the lingual lipase chekum gland secrete kai da name sari da name dan sara note ke Ebner's gland. Or the lingual lipase دا په څه باندې ایکشن شو کوي، دا په لیپډز باندې ایکشن شو کوي او دا سمال پارټس ته کنورټ کوي. بیا دغه شانتي لینګول ایمایلیز دې ته لینګول په دې وجه چې دا په ماوث کې سیکریټ کیږي، نو ځکه دې لپاره موږ ټرم یوز کوو لینګول. لینګول ایمایلیز دا به همیشه په څه باندې ایکشن شو کوي، سټارچ. نو سټارچ د څه دی، دا سبسټریټ دی او دا سټارچ به څه ته کنورټ کوي، دا به ګلوکوز ته یا به سمال پارټس ته دا کنورټ کوي. دغه شانتي زموږ په اورل کیویټي کې یو بل سپیشل انزایم دی چې موږ سوی لایسوزایم. دا لایسو مین سپلیټینګ، دا سپلیټینګ کوي. د څه سپلیټینګ کوي؟ که پرس که په خوراک کې چې ته بیکټیریا راغلي په غلطۍ کې، نو هغه بیکټیریا باندې دا دغه په سیلوال باندې ایکشن شو کوي او هغه بیکټیریا څه کوي، هغه بیکټیریا هغه ډیمیج کوي، هغه خرابوي. ا پوینټ ټو بی نوټډ. دا موږ ته پته ده چې کوم زموږ سره بیکټیریوفیج دی. Bacteriophage is also release lysozyme. چې دا خبره تاسو ته یادې چې کوم بکټیریوفیج کوم وایرس دی هغه هم لایسوزایم انزایم هغه سیکریټ کوي او هغه په بکټیریا باندې ایکشن شو کوي. اوس موږ ډسکس کوو چې انزایم ان سټامک په معده کې کوم انزایم دی یا کوم کیمیکل دی. نو پای کې یو انزایم دی چې دا نیم څه دی، پیپسینوجن. دا پیپسینوجن هغه انیکټیو فارم کې وي چې کله به HCl هغه سره میلاو شي دا په څه एक कन्वर्ट شي پیپسین ته، پیپسین ایکشن شو کوي په څه باندې، په پروټین باندې. پروټین سمال پارټس ته کنورټ کوي. پوینټ ټو بی نوټډ. دا یو سپیشل پوینټ دی. کم چې ماشومان دي یا انفینټس دي، کم شیرخوار ماشومان دي، کم چې هغه د کم ماشومانو خوراک چې کم د ملک وي، نو دا خو ظاهره خبره ده چې ملک کله هغه باډي ته راشي په معده کې نه ایسارېږي. نو د دې ملک د کواګولیشن دپاره، د ملک د ریټینشن دپاره چې د ملک د ماشوم په معده کې د حصار شي او د ماشوم لته خوراک هغه پرووایډ شي، نو دې دپاره په ماشومانو چې کومه معده ده پای کې سپیشل انزایم خارجي کې چې موږ سره رینین is released in our infants and it convert milk into curd. دا چې کوم ملک د مور کم پی هغه څه ته کنورټ کوي، کرډ ته. کرډ یعنې مطلب دی چې یو ټینګ پام ته کنورټ کوي، چې ته موږ لکه مستو په شان یو شکل ته کنورټ کوي چې د هغه سټیټ ټایم په معده کې سیوا وي چې ماشوم ته خوراک میلاو شي، او دغه عمل ته موږ څه وایو، کواګولیشن. څه ته وایو؟ کواګولیشن. او دغه شانتي دا رینین دا د چیز فارمیشن کې، دغه په کواګولیشن کې، د ملک په کواګولیشن کې، د چیز په کنورژن کې، د چیز جوړېدو کې هم دا رینین انزایم هغه یوز کیږي. ګیسټریک لایپیز. نو دا ظاهره خبره چې ګیسټریک لایپیز دا د معدې انزایم دی، دا په لیپډ باندې ایکشن شو کوي. HCl دا یو بل سپیشل کیمیکل دی په معده کې خارجي کې چې دا سره انټي سیپټیک دی او خوراک هم نرموي. IF
intrinsic factor. The intrinsic factor چې کوم پروټین دی it help in the absorption of vitamin B12. Point to be noted. دا زموږ سره کوم ileum د small intestine کوم part دی ileum. د ileum په absorption کې د ileum د vitamin B12 په absorption کې چې تمګه سوې کوبالامین سو ته کوبالامین په absorption کې اهم کردار ادا کوي. دغه شانتي ګیسټرین چې کوم دی هغه ګیسټریک جوس فارمیشن کې اهم رول ادا کوي. مخکې موږ ډسکس کوو چې انزایم او سمال انټسټاین یعنی زیاتر ډایجیشن او ابزورپشن او په سمال انټسټاین کې کېږي. نو موږ به دا ډسکس کوو چې په سمال انټسټاین کې هغه کم انزایم دی یا کم فیکټر دی. خو د هغې نه مخکې ما دلته لیکلي چې سیګنلینګ مالیکیول دا خبره ځان سره نوټ کړي چې په سمال انټسټاین کې داسې سپیشل سیګنلینګ مالیکیول الله تعالی یې ښودي دي چې هغه سیګنلینګ مالیکیول هغه سیګنل پرووایډ کوي، هغه انفارمیشن پرووایډ کوي. چا لپاره انفارمیشن پرووایډ کوي؟ هغه لیور له سیګنل ورکوي او پنکریاز له سیګنل ورکوي چې تاسو خپل سیکریشن وکړئ. نو پای کې یو سیګنل مالیکیول دی هغه نیم د سیکریټین چې دا ایس سیل سیکریټ کوي او دا سیکریټین دا میسیج فارورډ کوي چاته؟ لیور ته اینډ پنکریاز ته چې تاسو خپل سیکریشن وکړئ. دغه شانتي کولیسیسټوکاینین سی سی کې کولیسیسټوکاینین دا هغه فیکټر دی چې کله زموږ باډي ته زموږ په باډي کې د پروټین های کنټینټس وي نو د هغه ډایجیشن لپاره د سیګنل پرووایډ کوي سټامک ته یا سمال انټسټاین ته. سومیټوسټاټن is released by D cell. Point to be noted. نو دا D cell دا په ډیوډینم کې هم شته او پنکریاز کې هم شته او د دې کار سره دا یو سیګنلینګ مالیکیول دی چې دا یو فیډبیک میکانیزم کې یا په ریګولیشن کې اهم کردار ادا کوي. اوس موږ ډسکس کوو چې امینو اسید پیپټایډیز دیز آر د ډیفرنٹ انزایمز which are present in jejunum and ileum. پای کې یو زموږ سره دی امینو اسید پیپټایډیز it work on the peptones plus small peptides. پیپټون چې کله پروټین سمال پارټس ته سمال چین ته کنورټ شي نو ایتم غوښوي پیپټون پای باندې ایکشن شو کې دا څه ته کنورټ کوي ډای پیپټایډ ته. دا کوم زموږ سره پروټین په دې فارم کې داسي نو دا فارم ولې څه ته کنورټ کوي داسې ډای پیپټایډ فارم ته کنورټ کوي. بیا ایرپسین دا بل انزایم چې دا ډای پیپټایډ کنورټ کوي څه ته سمپلسټ فارم ته چې ایتم غوښوي امینو اسید. بیا لایپیز دا به فیټس باندې ایکشن شو کې دا موږ ته پته را چې فیټس کوم سمپل یونټ دي هغه ګلایسرول دي او سری فیټي اسید دی دغه ته کنورټ کوي. دغه شانتي مالټیز اٹ شوز ان ایکشن آن مالټوز اذن تاسو چې دا په مالټو باندې ایکشن شو کوي مطلب چې په کم فروټس کې یا په کم سیډ کې مالټوز موجود وي. مالټوز دا خبره سره نوٹ کې چې مالټوز لیکټوز او سکروز دا زموږ سره درې عناصر دا ډای سیکرایډ دي یعنی مالټیز انزایم په مالټوز باندې ایکشن شو کوي دا مالټوز کنورټ کوي څه ته ګلوکوز ته ځکه چې مالټوز په دوه ګلوکوز یونټ باندې کنسسټ دی. دغه شانتي لیکټیز لیکټومین ملک یعنی هغه شوګر چې هغه په ملک کې موجود وي نو دا به کنورټ کېږي څه ته ګلوکوز او ګلیکټوز دا د سمال یونټ دي. او سکریز دا په سکروز باندې ایکشن شو کوي او سکروز چې کوم دی دا په شوګر کین کې یا په شوګر بیټ کې ډیر زیات وي او دا به کنورټ کېږي څه ته دا به کنورټ کېږي ګلوکوز ته او فرکټوز ته. نو سټوډنټ چې کله دا ډیفرنٹ انزایم دا ډیفرنٹ هارمون دا ډیفرنٹ فیکټر دا ډیفرنٹ کیمیکل په خوراک باندې ایکشن شو کړي نو دا خوراک انتهایی سمپلسټ فارم ته کنورټ کړي یعنی داسې فارم ته کنورټ کړي چې هغه د ممبرین نه پاس کېدی شي دغه ابسارپشن پاسبل وي. نو دا ډیفرنٹ انزایم الله تعالی زموږ په ډیفرنٹ باډي پارټس کې هغه ایښودي دي. هغه په اورل کیویټي کې هم شته هغه زموږ په سټامک کې هم شته او هغه انزایم هغه فیکټر هغه سیګنلینګ مالیکیول هغه انفارمیشن هغه زموږ سره په سمال انټسټاین کې هم موجود دي. It is all about enzyme and factor which are present in digestive tract of human body. It is enough for today.